الرحمن الرحيم يوصيكم الله حكم كي تاسو في اولادكم فبارد اولاد ستاسو کې للذکر د پاره د نارینا مثل حظ الانثیین فمثل د دوو زنانو دا فإن كنا کچرتوی نساء خزی فوق اثنتین د پاس دوو فلهن الثلثان دی لرا دوی سیدی ما داغ مالنا ترکا جبری خودی وی 2/3 وإن كانت او کچرتوی واحدتا یوا فلها النصف ندی لرا نمدا ولی ابوی او د پار د مور او پلار لکل واحد د پار دار یو منهم السدس د دین شپږم دا مما داغ مالنا ترکا جبری خودی وی ان کان له ولد کچرتوی دلر اولاد فإن لم يكن له ولد کچرت نوی دلر اولاد ووارثه او میراث وړي ددنا ابواه مور او پلار دد فلأم الثلث نو مور د پاره درېمه ده فإن کان له کچرتوی دلر اخوه رونه فلأم السدس نو مور د پاره شپږمه ده من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسی چې وصیت وکړی شي بیا پاغې سره او دین یاوي قرضه آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرونا نبویږئ تاسو ایهم چې کم یو د دینا اقرب لکم نږدې دي تاسو ته نفعن په پیدا کې فریضه من الله دا فریضه دا مقرر دی من الله د طرف ته الله نه ان الله یقینا الله کان دی علی علیما حکیما پوه او حکمت والا ولکم او تاسو لرا نصف ما نیم اغمال ترکا جبری خودی وی ازواجکم بیبیان استاسو ان لم یکن لهن ولد کچرت نوی دی لرا اولاد فإن كان لهن ولد کچرت وی دی لرا اولاد فلکم الربع نو تاسو لسلورم دا مما داغ مال لا ترکنا جبری خودی وی من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسینا چې وصیت وکړی شي هغې سره بیا په هغې سره او دنیاوي قرضه ولهن الربع او دی لره څلورمه ده مما د هغه څه نه ترکتم چې پرېښودي وي تاسو ان لم یکن لکم ولد که چېرته نه وي تاسو له اولاد فإن كان لكم ولد کچرته وي تاسو له اولاد فلهن الثمن نو دی لره اتمه ده مما د هغه څه نه ترکتم چې پرېښودي تاسو من بعد وصیت پس د وصیت نه توصونا چې وصیت کوئ تاسو بیا په هغې سره او دینیاوي قرضه وإن كان رجل او که چېرته وي سړی یورثو چې میراث وړلی شي د ده نه کلالتن کلاله او امراتون یاوی خزا ولو اخون او دلروی رور او اختون یاوی خور فلکل واحد نو د پاره دار یو منهم السدس د دین شپږمه ده فإن كانوا کچرتوی اکثر من ذلك زیاد د دینا فهم شرکاء نو دی شریکان دی فی الثلث په درېمه کې من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسا چې وصیت وکړی شي بیا په دې سره او دنیاوي قرضه غیر مضار مشئ تاسو ضرر ورکوونکي وصیتا من الله دا وصیت دی طرف د الله نه والله علیم حلیم الله دې پوه او صبرناک بردبار